دا مخامخ د پیښور ستر ښار کیسهخوانی بازار دی او د دې په شا دا د کتابونو، کاپیانو، بینرو، پوسټرو وغیره وغیره د چپای لوی مرکز دی کوم چې د جنگي مالې په نوم یادېږي. دلته هر قسمه چپایي یعنی پرنټینګ د دې وړو او غټو مشینانو په ذریعه کولی شي. محمد اسماعیل استاد د تیرو 25 کالو راځي د دې هنر سره تړلی دی. اول شاګردو، بیا استاد شو او اوس ماشاءالله د خپلو پریس یعنی د پرنټینګ د چپای د مشینانو مالک دی. دلته د هر مشین خپل کار او کاریګر دی. دا مشینونه چې تاسو ته په نظر راځي اسماعیل استاد د دې مشینانو تکړه او یاد هنرمند یادېږي. راځئ چې د دې مشینانو په اړه معلومات ترلاسه کړو چې دا مشینان د کم کار لپاره کارولی شي. دا کټینګ ماشین دی په دې کټیانې کېږي چې ماشینانو لپاره دا کوم پرنټینګ ماشینان دي دې لپاره کټې کېږي. د دې بل استاد دی بینډر دی دا اوس پیډونه دي چاپ شوي دي او اوس یې دي بینډینګ کوي چې دې نه نور وړاندې نور ماشینان هم شته غټ سایزونو کې رولینډ دي هیډلبرګ ماشینان دي چې دا کاپي دلته چاپ شوي دي دلته اوس دا بینډران دي زموږ ملګري بینډینګ کوي او کوم قرآن شریف کاري دا سپارو کم کاری جی دلته کې پرنټینګ کیږي او بیا دلته جی بینډینګ کوي. جی دا هاف روټ هم ورته وایي بي روټ هم وایي. په دې باندې چې کوم دي دا کتابونو ټیټلی شي شادي کارت پیډونه وغیره دا پې سره چاپ کېږي. ډای کټینګ مشین وایي سر. ډای کټینګ مطلب سره چې دې څه کوي؟ جی سر دا کټیانې کوم د مټۍ دا ډبې دي جی د دې کټینګ کوي ډای کوي د دې سره کتابونو کریس کوي جی دا مختلف وغیره ډېر کارونه دي. دا جیپیو مشین دی په دې فایل هم چاپ کېږي او نور مختلف کارونه لکه پیډونه شو کارډونه شو دا دې پرنټ دي. دا لیمینیشن مشین دی په دې لیمینیشن کېږي کوم دا پلاستیک دی دغه د پاسه لګول لپاره په دې باندې دا جیپیو مشین دی په دې ټیټلی کتاب چاپ کېږي فایل چاپ کېږي جی کتابونو کومې ټیټلی هغه پې پرنټ کېږي مټیانو ته دي شو جي او مختلف کارونه دي کېږي. دا کټینګ مشین دی او دا دې ته جي پین مشین ویلی دي په دې د سپاره باندې چې کوم دی د دې راپاسه دا سټیپلر لګېږي دا د اوس تیارېږي دا سپاره ده او دا جی فولډر مشین دی لاندې مشینانو باندې کم پرنټینګ چې کېږي بیا دلته فولډینګ کېږي د دې هغه ترتیبوار برابروي سر او دا ملګري لګیا دي بینډینګ دی. نیازلي استاد چې خلک ورته د احترام او مینې نه باچاجي وایي د تیر وخت په نسبت دا اوسنی وخت ښه او غوره ځکه ګڼي چې د پرنټینګ مشین په راتګ یو خو کار اسان شو او بل د وخت بچت هم. خو یوه ګیله د حکومت نه دا لري او وایي چې د هیواد د نورو صوبو په نسبت دلته د پرنټینګ یعنی د چپایۍ د هر قسمه مشین ماهره کاریګر شته. خو که کمې دی نو دغه پرنټینګ یعنی د پریس د مشینانو دی چې موږ یې د اخیستو طاقت نه لرو او حکومت را سره مرسته نه کوي نو ځکه مو اکثره خواري بې ځایه کېږي. محنت مونږ کوو او ګټه یې د بل جیب ته ځي. نن سبا دا کمپیوټرایز ورته مشین دي کمپیوټرایز ده هغه کمپیوټرایز مشین چې دا د پیښور ته نه راغلی نو هغه چې راشي پاکستان کې شته کراچۍ کې چلیږي او دلته کې نشته. داسې استادان شته چې هغه مشین راشي او دلته وچلوي. دا مخامخ چې تاسو وینئ دلته د چپایۍ یعنی د پرنټینګ کار روان دی. دلته د سکول کتابونه او کاپیانې جوړېږي خو د سلطان استاد د وینا مطابق دلته زیاتره کار د قرآن مجید، فرقان حمید او نورو اسلامي کتابونو چپایي یعنی پرنټینګ کېږي. راځئ چې وګورو چې څومره مرحلو نه پس دا کتابي شکل اختیاروي. قرآن هم دی موږ سره 30 سپارو سیټ هم دی زموږ سره اسلامي زیات کار موږ سره دی. بار مشتری
شوله دلته مونږ سره دې پلازه کې کوم چې درسي کتابونه دي د اسلامي چې چا خپل حقوق دی هغه هم چاپ کېږي دلته د کابل کار هم کېږي کوم چې د سکولونو طالبانو حضرات کار دی هم کېږي او د موقع باندې وښیم اور دلته زموږ د پاکستاني د سکول کاپیانې هغه هم چاپ کېږي د جنګماره کې پوره صرف ما سره نه پوره پېښور جنګماره کې کاغذ روان دی ګورې دوست کاغذ دی ودې غوره شه شوله ودې غوره شه دا کاغذ لاندې روان دی که نه ودې غوره شه دلته لګېره چاپ کېږي هلته ساده روان دی دلته چاپ کېږي دا پلیټ دی د دې پلیټ چپۍ لګي دلته بلینکټ باندې د بلینکټ چپۍ په کاغذ راځي دا کاغذ د 2 سلنډر میز کې راځي د پریس مطلب دا دی چې دباو مضبوط دا کاغذ میز کې راځي د پریس څه مطلب شو پاور طاقت ٹھیک دی جی اوس یې غواړه دا بیا دوی کتابونه بیا جوړوي دم والا مشین والا دې نه علاوه جلدونه بیني خانم سره بره ده دا ګایډ دا پرشجات نه ګوره دا پرشجات دي ټیک دی بھائی جان دا بیا اینډ دا دی دا چې ټایم ټایټل ولګي دا بیا دلته کټ شي دې ماشین باندې دې شکل ته راځي بیا دا شو کنه وره دا بیا کټ شي کتابي شکل دا کتاب بس کټ شو کنه شي بس دا اوکے شو بس دا والی وره تیار بظاهره خو دا د کټای ماشین ښکاري خو د بده مرغه دی ماشین د لګي بیغورې لوجې د ډیرو هنرمندانو لاسونه او د لاس ګوتې کټ کړي دي د سلطان استاد د لاس دا یوه ګوته هم دی ماشین کټ کړې ده چې بعد کې بیا په هسپتال کې پیوند کړې ده دا کټ شوی ده دا وره ونی سره راځي دا وره دا کټ شوی دا بیا دوباره دی دا د ماره ګوته ګوره دا دوباره دی ګوره دې ته ګوره هغې ته ګوره دا کټ شوی ده دوباره بیا ما داسې ونیوه او بیا راغله ما منډه ووسته دا بیا ټیک شو هنر د یو قام د ترقۍ خوشحالۍ او سوکالۍ بنیاد ګڼل کېږي دینی او دنیاوي تعلیم سره سره هنري تعلیم ترلاسه کول د کامیابه ژوند ضمانت دی چې حقیقت یې ستاسو مخامخ دی لطیف الله داودزی خبریال د پښتونخوا جنګي مالا کیسه خوانی بازار پیښور خیبر پښتونخوا